إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا سورت خو تاسو ته معلوم دی کنه په دیرشمه سپاره کې دا ورکوټه سورت دی په دې کې 3 آیاتونه دي. الله قسم خوري اول نمبر والعصر قسم می دی په زمانہ باندې دی عصر عربی کې عصر سو معنی را لې ګورئ عصر عربی کې وای دا کپلا چې ما وینځله او بیا دا جامه ما نچوړ کړه بیا می په پړی واچېلا دا به زر وچیږي کنه وچیږي به او یو دا کپلا تاسو وینځله دا کپلام وینځله خو په نچوړم نکړه وسم په پړی واچېل اوس به زر وچیږي نه الله دی امت توي والعصر یو مخکینه امتونو دا غو مثال لاولکه کپلا چې دی وینځل لمدا شو او نچول دی نکړه په پړی دی خورا کړه نو ډیر ټیمالي دا غو عمرونه ډیرو او زمونږ عمرونه دا نچول شو لک ټیم دی چې ضرب وچ شي دغه شان مستاسو عمر لک ټیم دی ختم بشي الله قسم خوري په زمانہ باندې دویم عصر وای عربی کې شک انسان یادای پیره نو ځکه دا عمر خو ډیر زیاتی انسان یادای لپی خسر دا په نقصان کې دی خسر په نقصان کې دی نقصان کې ځکه دی تاسو ته 15 پانی لیکلی او درکړی د 2 منټه دی وس که 15 منټه کې تاسو دغه پاڼه پرچاونه لیکل چې پیل شوي دغه شان تاسو سو عمر لګ دی او تاسو په ذمہ باندې کار ډیر دی الله وی ډیر نه دی الا الذين امنوا نقصان کی انسان دی انسان دا یو مجموعه ده کافرم انسان دی یهودیم انسان دی نصرانیم دی مسلمانم انسان دی الله وی په دې کې هغه کسان الا الذين امنوا چې ایمان راوړ ایمان وی عقیده ته دا عقیده د درس تعلق هم ساتي عقیده ته تاسو کې چې چا ایمان عقیده ټیکوا وعملوا الصالحات عمل الصالحات معنی ده اعمال د سنت مطابق وتواصوا بالحق او وصیت په حق باندې کاو عقیده خلقو ته خوده او اعمال د سنت مطابق خلقو ته خودو په دې باندې وصیت کاو تبلیغ کاو مطلب دا چې تبلیغ کاو وتواصوا بالصبر او کچا په سروسته خبري کنزلی کوي په دې صبر کاو هغه انسان په تاوان کې نه دی انسان تاوان کې دی خو هغه کس په تاوان کې نه چې داغه عقیده ټیکوا داغه اعمال د سنت مطابق دې ته دا اوس په سوچ کې تل داغه اعمال د سنت مطابق وس د چا قدم ټیک دا په سنت چلیږي او بیا به دریم کار د دای چې دا به خلکو ته خي تبلیغ به کوي سلورم کله چې تبلیغ کوي نو څومره نبیان چې راغلي هغه به تبلیغ کوي نو خلکو بس خبري کوي چا پس کنزلي کوي چا پس یو سویل چا پس بل سویل چې کله پس دا کیږي د په دغه باندې وصیت په صبر باندې بس بیا دې سکي صبر کوي اخیره مرتبه سي صبري اخیره کې دې صبر کوي نو دلته شریعت اجزا بیان کړل دي تفصیل سے کله د شریعت اجزا وي تقسیم کې تفصیلا سودی 15 قسم راځي په تفصیل سے چې بیان کې عقاید عقیده نمبر 2 عبادت نمبر 3 اخلاق نمبر 4 معاشره دا کله دي نمبر 5 معاملات بیا وای دا خو تفصیلا په تفصیل سے چې بیان کې 15 دي په درمیاني حالات کې چې بیان کې بیا 3 دي
عقیده، اعمال د عبادت، عقاید، عبادت او اخلاقیات. او دریم نمبر وای چې مختصر بیان کې نو بیا دوه دي، عقاید به ټکی، اعمال به د سنتو مطابق، عبادت. نمبر 1 عقاید ټیک، نمبر 2 عبادت. کله چې عقیده ټیکی دا به سبا وایو، دې ځګینه پرستاسو سبق شو. عقیده به ټیک، عقیده یو غوټه ده، عقیده یو غوټه ده. او چې دا تعالی څوک خراب نه کی، د وابیانو چې زمنګ جګړې دي دا پاقیدو کی دي، چې زمنګ عقیده ټیک نه نو تش د ډوړې خوراک نه ښکار نه جوړیږي کنه. د قرآن خو شیعه وای، دا کتابونه خو د شیعه سره دین ډیر پراته، اذان کې هغه د دین زیات کلمې وای، رفع الیدین هغه په شپږو شي زګینو کې کوي اشاره، د امین هغه د سکلنګو باسي، خیراتونه هغه د ارسن زیات کې. خو عقیده کې اختلاف ده کنه، دلته جګړه د ابوبکر په ذات ده، د عمر په ذات ده، دلته جګړه د ابو حنیفه او مالک په ذات ده. پوه نو عقیده به بالکل سیده کې دا تش دلته د خلکو په ذهن کې خیال ده چې علم د هر چا څه کې نه، عقیده به بالکل ټیک کې. سفیان ثوری به فرمایل د بدعتي مولانا به سبق نه وي. اوس پیګي په مطلب عقیده به بالکل سیده ساته ک پلار دي در څخه خلاف ولې نه پاقیده کې. د ابراهیم علیه السلام سره پاقیده کې پلار خلاف وو، د نوح علیه السلام سره پاقیده کې خزه خلاف وو، د نوح علیه السلام سره پاقیده کې زوی خلاف وو. الله ورته سوی لیس من اهلک، استاد اولاد نه دی، ولی عقیده کې درسه اختلاف دی. دغه شان بګوري عقیده کې به بالکل چپ وپ نزي، عقیده دومره لازمی شی دی. مونږ کدي ګډ وډ شي، مونږ کنه ګډ وډ شي، مونږ کا پرې دی کېده شي چې الله دی او بخي. خو عقیده چې پرې خو ده، عقیده بیا به بخنه سوالونه د الله نه کې، بیا الله بخنه نه کوي. نو دلته بدايات وساته ډیر خلک هغه عقیده ته هیڅ اهمیت نه ور کوي. من چې مسلمانان یو په وجه د عقیدې، پیغمبر علی السلام د سویلی په نور امتونو کې پشانتی با زما امتم تقسیم شي. هغه د مور سره زنا کړي و، دار زیلبم پکې راشي چې د مور سره نعوذ بالله زنا وکړي. بیا یوې صحابه او ته هغه په 2 او یا فرقو کې تقسیم شوی، 2 او یا سو فرقې وي، 2 او یا زماره په 3 او یا کې شي. صحابه ورته ویل کم یو په کې ټیکی. اوس پیغمبر وای فرقې به جوړیږي، کم یو په کې ټیکی. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما په طریقه زی، زما په سنت، لفظ سنت وای، حدیث نه دی ویل سنت. ځکه په سنت کې صحیح تاسو به د مهرباني بیا 3 او یا فرقې به پکې جوړیږي، یو به جنت ته ځي، د انوري به ټولي جهنمياني په خپل ویل. صحابه ورته کومه به جنتی ویل؟ زما په سنت وی. نو اهل سنت زما سنت معنا حدیث نه دی ویلې، سنت ویل. نو په دې زما یو تقریر موجوداتو کې ضعیف نه، سنتو کې منسوخ نه، سنتو کې اول دور وروسته دور نه، سنتو کې ضعیف نه. موږ ځان ته اهل سنت وایو. حدیثو کې دا حدیث ضعیف دی، دا منسوخ دی، دا د اول دور دی، دا مرجوح دی. موږ ځان ته اهل حدیث نه وایو. دغه وجه ده حدیث خو هر قسمه وي. پیغمبر وایي تاسو ته خلک راشي په اخیره زمانہ کې دجال وي، دا ټول په حدیثو کې شته. کې د پیغمبر علی السلام په حدیث کې سفار اغلی مسلم یکون په اخر الزمان دجالون، په اخیره زمانہ کې به دجال. تاسو دجال پیژنئ؟ دجال وي دوکباز تا. څنګه خبره پیغمبر کړلو، څنګه رښتیا شوی؟ دجال کذابون، دروغجن بني. یاتونکم من الاحاديث، تاسو ته چراشي درته زما حدیث وای.
ولی خلک چې چاله زهر ورکوي ورته هم میټایان دي دا ورته نه چې زهر دي نو خلک چې تاسو ته دوکه درکوي چې حدیث دی پیغمبر وای زما حدیث به تراوی په لم تسمعوا انتم ولا اباكم نه به تاسو اوریدلې نه به پلار نکاح اوریدلې اياكم واياهم ځانم تی بچ کا اولادم تی بچ کلا یذلونکم ولا یفتنونکم چې فتنه کې موانه چې گمراه هم نکي پیغمبر خو ویلی وس خلک چې راشي رفیع دي حدیث کې راغل دي نو حدیث کې خدام راغلی چې پیغمبر بیت الله ته نه بیت المقدس ته منسکل په دغه بخاری کې موجود دی حدیث کې خدام راغلی پیغمبر په ناس نه په ولال امتیاز کړي په دغه بخاری کې موجود دی حدیث کې دام راغلی پیغمبر په روزه کې خپل خزه خپل کړل په دغه حدیث کې موجود دی په دغه بخاری کې بیا وایي کنه چې خزه خپل ول سنت دی په روزه کې په ولال امتیاز سنت دی بیت المقدس ته من سنت دی حدیث کې مختلفي دا اول دور به د بعد دور به کله پیغمبر دا کار کړي صحابي روایت کړي بیا غ صحابي تلي او پیغمبر کار پریخي لکه رفل یدین کله مونږ انکار نه کړي خو بیا یې پریخي دي لکه څنګه چې په نسائی کې دي چې پیغمبر په سجدو کې کول په سجدو کې چا سجدو کې چرته تاسو لیدل فرمایل مان علیه اهل سنت به واصحابي جميل یو زما طریقه نو بلکې ما خو ډېرې طریقې کړلې کنو بیت المقدس ته منس کړل من صحابه ته کتاغي ویل دا منسوخ شوی رفع الیدین می کړل من صحابه ته کتاغي نه دي کړی دی وای 500 صحابه کړل کنو نو صحابه خو یو لاک سلیری زره دي نو هغه 1,23,950 چرته لا هغه خو نه دي کړی تاسو د 500 منه موږ د 1,03,950 من اوس به شي خبره نو صحابه ته وګوري شل رکعات تراوی صحابه کړي د جمعې دوه مازان صحابه کړي دغه شانتي په قران کې چایات راځي چې په ورځ د قیامت به د بعضی خلکو مخونه سپینی د بعضی به توري صحابه ویل یا رسول الله مخونه به چا سپینی والله اهل سنت والجماعت کم نامه چې زمنګ ده د چا مخونه وسپینی د اهل سنت او د اهل بدعاتو د دین علاوه چې نور کمی دا غیب تک تور مخونه ویني البته بڑی بیان راواله کیږي خاجه مې نه ټول شو سو خاصه به سمې خبره وکړه اسبا چې زمونږ اختلاف د سیبانو سره عقیده کې دي د صاحبانو سره زمونږ اختلاف په عقیده کې دي و پته به تولګي چې دا عقیدو کتاب کله تاسو وای او چې یو عقیده غلطه یو عقیده ګډوډه سړی په جهنم ته سیده وځي دا دوه یا فرقې چې پیغمبر یاد کړی د دیوم کافر نه دي کلمه دیوم وای د دې قران نه خبرې کوي خو عقیده ګډوډه ده کنه نه د پیغمبر و نه د صحابه و لہذا موږ بدلته هغه عقیده ذکر کو چې کومه د پیغمبر ده او کومه د صحابه و ده هغه عقیده موږ چارته رسې جنت ته